اووه تولې ما ته معلومه او د نور چې ځاله کوم جوړ کړي نو بیا سار چې پې مونږ حساب وکړو هغوی چې 2 تولې نور راخواته وي 9 دي 9 تولې چې مونږ دا پکې وو 9 تولې پکې لکه سر خوړل او 17,000 ریال پکې 17,000 هغه موجوده دغه کمره چې په دغه کې سوي دي هغه پېټۍ اوس هم پرتې دي دا کترې ویستې دي دغه سار کسانو کاته چې جرمونو ته پکې میلاو شي هغه پېټۍ داسې وینم پېټۍ بکسې مکسې پکې اوس هم پرتې دي هغه نه دي میلاو شي زمونږ سوي پته هم نه لري دا بالکل هیرې دي هغه نه لګي دا کوم چې زمونږ د سرکار کاغذونه دي یا مثال زمونږ شټمپ پیپرې دي یا مثال مونږ چا سره مایزي کړي دي زموږ یا زموږ والي صاحب دی الله به کوم خیر وفات شوی دی هغه د وخت کوم شتامونه کاغذونه کوم داسې مسالې وي مونږ ته هغه چې زمونږ دغه کاغذونه او چانه چې شي هغه هغه مکمل پکې سوي یو شی پکې نه دی بس اوس راته دا ووایه چې دا خو ستاسو کاپي بچي وو کاپي کړې وې که نه کور خو ستاسو ټول سوی دی اوس چېرته پاتې کېږئ ځای مې شته چا ځای درکړی دی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي زه یم ستاسو قربه شکر الله پروګرام هم نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم قدرمنو کتونکو یو ځل بیا مونږ د یو افسوسناک پروګرام سره ستاسو خدمت کې چې نو حاضر یو او همیشه تاسو به ګورئ ډېر کم پروګرامونه به داسې وي چې هغه به تاسو خوشحالئ اکثر پروګرامونه داسې وي چې هغه د خفګاني بس د الله له طرفه وي بعضې خبرې په هغې کې انسان څه کولی نه شي دا ځل له شنګله ده او بیا په شنګله کې دا د چکېسر د لنګباړ علاقه ده او شاید چې تاسو خبر شي او که څوک نه وي خبر نو دلته یو کور چې تقریبا 20 کمرو باندې مشتمل او ډېر په ګرانو جوړېږي دا غر علاقه ده غریزه علاقه ده مونږ په دې روډ ډالو دومره بدموره دومره بدحاله روډ دی چې په هغې خو لکه تګ کول یا سفر کول دا ډېر زیات ګران په هغې کې دا خلک کوشش او محنت وکړي کور جوړ کړي د الله له طرفه 20 کمرې کور او مکمل سوی دی تاسو ته به ښکارېږي چې په هغې کې سم نه دي پاتې ما سره د دې ځای مقامي خلک ولاړ دی د دغه کور خلک هم دی دوی سره خبرې اترې کوو میر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام دا راته ووایه چې یاره دا تقریبا 20 کمرې کور تقریبا دې سره 2 کچنې وي 18 کمرې وي دې کې څه شی هم نه دی بچ شوي دي مکمل سوی دی د دې نه کم چې د غاړې کپړې وي هغه کې ماشومان یا غټ واړه وتي دي نور څه شی دی نن دی وښکلی بار ته دا اور لګېدلی څنګه دا د بجلۍ نه لګېدلی دی څه 4 بجو نه یا وختې یا کم ګړۍ ته خو نه و کتلي په داسې ټیم و چې بجلي راله هغې سره هغه اسماني ګړز چې وشو هغه پړق غوندې راغی نو کور کې ماشومانو کم چې د دې کور کسانو هغه بارو نو بیا ګاونډیانو دا اور ولید چې یاره دا پاس د چت کې ولګېد نو هغې نه بیا دا خبره خوره شوه دا 3 چته وي اور بره په 3 چت کې نه دا 2م کې لګېدل او دا لاندې تی بچو د ځمکې نو چې بره نه بیا دا نور راوغورځېده نو کته خو بیا دا ټول قومونه راغلي وو بیا پرې چا لاس نه رسېده مطلب دا دی چې د مړ کولو د مړ کولو بیا څه شیشتم نه و اوبه خو به ورته رسېدې نو لکه پټرول چې پرې غورځئ نو بیا دا لاندې کوم کور چې دی دا موږ چې پرې ولاړ یو دا زوړ کور دی دا زما د بل ماما دی دا به بیا دې باندې لسه تړي یعنې خاوره ویشتي وه د خلکو په دغه لمبو کې په دې ګرمۍ کې دا دغه خاورې په وجه بچې دی څه ورته بیا اوبه وي لاندې څو کمرې وي اولني چت کې اولني چت کې دا تاسو په خپله باندې ګنتي کړي دا 6 کمرې وي له پاسه پې 15 وي 2 هغه سیټ ته وي یو دا د څورو غوجل وه او یو بره حال او ورسره 4 کمرې وي سیډونو ته د میلمه غټ حال بره چې کوم د لرګو آبادي هغه خو مکمل تل دی دا ټول و د لرګو آبادي او خو مکمل ختم شوی کته چې کوم دیوالونه ښکارېږي دا د ګټو دي که نه دا د ګټو دي هسې ځای مو به دی خو به ډېره خواري شي څومره وخت کې به تاسو جوړ کړی نو جي دا خو داسې دی چې دا خو د مشران د وخت بیا زما د دې ماما زامنو 2م چت جوړ کړ 3م جوړ کړ داسې نو وخت خو پرې ډېر لګېدلی سیدونه راوړه دلته را رسول که نه ډېر ګران دا خو هر څه 6-8 میلو کې به راوړي روډ حالات خو چې تا زمونږ ولید سهولتونه خو په دې علاقه کې نشته او که سیاستدان سړی هم راشي نو هغوی هم دغه وټ وخت کې موږ پېژني مخکې خو څوک نه پېژني اوس څوک راغلي دي دلته الیکشن نو راځي خو وایي چې موږ ستاسو په دې خفګان نه الو
موږ تاسو هم راغلئ ټول موږ راځو مسلمانان وروڼه یو بل ته ښکاره کېږي خو داسې یو دغه لا چا نه دی کړی خفګان خو دا ټول خلک چې ولاړ دی دا ټول په خفګان راغلی دی هر مسلمان خفه کېږي څادر یا چېرته د یو کمبل د څه شي ضرورت پی که نه نو دا خبره لا چا نه ده کړې حکومت خلک خو ټول راغلي دي خو لکه څه داسې یو دغه نه دی شوی که نه صحیح تاسو راشئ دا کور ستاسو دا زموږ زه ټول ناول الحمدلله د الله پاک ډېر شکر ادا کوم بیا ستاسو چې تاسو په دې حالات کې زموږ د دې غریبې کورنۍ سره د راتلو دپاره دلته لامبال ته راتګ وکړو د ټول ناول زه د سرکاري محکمو اے سی صاحب راغلی پولیس چې ټول راغلي وو او د هغې نه علاوه د قوم خلک چې څومره دا ټول حاضر شوي دي او د ټولو شکریه ادا کوم بیا خصوصي ستاسو ادا کوم دا کور زموږ چې تاسو ته څنګه وي داسې په دې منطق کې مشتمل وو دې کې موږ شپږ کسان فیملي پکې ډېره وه خو پاتې کېده پکې شپږ کسان لکه بل بچهداره شپږ کسان پکې څلور زموږ وروڼه او دوه زموږ ورونه دا پکې پاتې کېدله دا چې ورته کله اور ولګېد نو ټول خلک راغلی وو په دې کې د بچۍ څه کوشش نه کېده البته لاندې د کور کې څه لږ لږ سامانو خلکو بچ کړی و دا پاس چې کومې کمرې تاسو وینئ د مینځ کې دې کې چې څومره سامان په هغې کې چې کوم مالي نسخان زموږ شوی دی هغې کې هېڅ شی هم د دې نه بچ شوی خو د الله نه مقرر وي کله اور ولګېد نو بچیان لاندې وو که له پاسه پکې څوک بچیان چې دي نو د پاس کمرو کې دې سیټ ته کمرو کې چې دې کې هم کډه پکې وه کډې پکې وې ټوله او لاندې د لاندې شپږ کمرې چې دې کې هم وې او د کومې کمرې کې چې اور لګېدلی نو په دغه وخت کې دې نه کته کسان راکوشي وو واړه ماشومان کته وو نو بیا چې څنګه اور ولګېدو هغې نه چې بیا خور شو دې بل کور ته بیا ته صرف انسانان بچ شو نور بیا دې کې بره ماشومان څنګه بیا بچ شو له پاسه شو دې بل هغه کمره منته چې سره اور لګېدلی دې بل کمرو ته لا اور نه و راخور شوی دې خوا بل ور و دې خوا بل ور و ګېټونه ورته و دې ته دوه درې ګېټونه نو په دې ور باندې بیا ټول خلک هم د ماشومان هم ټول راوتي زنان هم راوتي کوم وخت چې د قوم خلک موجوده سرواړ دور ورسېده او ډېرې منډې تللې ډېر کوششونه یې وکړو د اوبو څه پروګرام موږ سره نه د روډ حالات تاسو زموږ لیدي ګاډي ماډي دلته نشتې نیر والا نشتې نو خلکو دومره کوشش وکړو چې په لپو کې خاورې راوړي دا لاندې کور چې دین تقریبا سار نه بیرته کسان لګیو د هغه د لپو د خاورو د قوم خاورې چې دغه نن هلته ویستې دي د سار نه بیرته دومره محنت وکړو او خلکو پکې ډېر تکلیف شوي دي کپړې پکې د خلکو سوي دي ګوتې پکې سوي دي لاسونه یې پکې سوي دي خلک د څومره ټایم کې رارسېدو خلک چې راغلل نو د اور پوزیشن څه و ډېر د اور پوزیشن ډېر زیات و خلک په هغه ساعت یې رارسېدل د لرې لرې نه چې تقریبا زما په خیال باندې کته د روډ اخري سر نه کش چې راته که نه نو هغه هم به په نیمه ګنټه کې دلته موږ ته راسېدلی چې ځکه د ګنټې لار ده دومره محنت د هغه جوزانو نه دا پورې ټوه سر تاسو ښکاري د کو د دې علاقې نه چې څومره خلک دي دا ټول خلک راغی خو مطلب بیا قابو نه کېده قابو نه کېده نو هغې باندې چا قابو بیا نه شو په خپلې رضا وسوځېد بیا کسانو محنت کو لګیو خو کور د څادر بیا وروسته طرف ته راتاو کړو نو دې د وجې نه لاندې زموږ د تره کور دا خدای پاک بچ کړو او وروسته چې د کور راتاو شو نو بیا د شپې تر 3 بجو پورې تر سهار نور ختو پورې په دې باندې اوبو استعمال شروع اوس هم پکې تاسو را اور وینئ چلیږي نشته اوبه نشته که نه موږ په خپله والمې هغه یم سرکار ملازم موږ ته خپل سرکار پیپ هم مات کړی دلته کې خو لکه د هغې نه موږ سره دغه اوبه دي په دې منډه روانې دي چې اوس تاسو کومې وینئ دا په 24 غنټو کې صرف یوه پیره ټینکۍ ډکوي او اوس هم نه ډکوي مخکې به یې ډکوله زموږ د پبلک هیل سکیم دی په دې باندې اوبه هم نشتې کمې دي ډېرې شل کمرې د کور شوی دی ورسره به دې کې تاسو سامانونه هم ډېر زیات شوي دي هسې اندازه دې لګول ده چې څومره تاوان به دې شوي ټوله نو دا اوس د مال خو چې داسې اندازه نه لګي کوم نغدیت چې زموږ د هغې اندازه موږ ته شته کوم چې سونه پکې تللی دي اندازه موږ ته سونه پکې هم تللی ده سونه خو ټول چې څومره د واده شوي کسانو که نه زنانه کوم څومره وي زموږ د مشر ورونګېندې وي دوه د هغو چې کوم سامان پکې تللی مثال په طور سونه و هر یې سر 2 تولې وي لکه دا دوله خو موږ ودونه ما په خپل لاس کړي د هغو 2 تولو سونه و او د یوې سر 1.5 توله و بلې سر داسې تقریبا څه 2 تولې ما ته معلومه او د نور چې ځاله کوم جوړ کړي نو بیا سار چې پرې موږ حساب وکړو هغوی چې 2 تولې نور راخواته وي 9 دي 2 تولې چې دا پکې وو 9 تولې پکې لکه سر خوړل دي 2 تولې چې دي دا ما ته معلوم او دا نور ما ته نه معلوم خو بیا سار چې موږ معلومیات وکړو چې بیا ځاله کور کې خرچه ما کړلې ده او 17000 ریال پکې وو 17000 هغه موجوده دغه کمره چې په دغه کې سوي دي هغه پیټۍ اوس هم پرتې دي دا کترې ویستې دي دغه سار کسانو کاته چې چېرې موږ ته پکې میلاو شي هغه پیټۍ به تاسو ووینئ پیټۍ بکسې مکسې پکې اوس هم پرتې دي هغه نه دي میلاو شي چې زموږ سوي پته هم نه لري دا بالکل هیرې دي هغه نه لګي دا کوم چې زموږ د سرکار کاغذونه دي یا مثال زموږ شټمپ پیپرې دي یا مثال موږ چا سره مایزي کړلې دي زموږ یا زموږ والي صاحب دی الله پاک وبخښي وفات شوی دی هغه د وختو کوم شتامونه کاغذونه کوم داسې مسالې وې موږ ته هغه چې زموږ دغه کاغذونه او چا نه چې شي هغه ټول مکمل پکې سوي یو شی پکې نه دی بس شوی
اوس راته دا ووایه چې دا خو ستاسو کاپي بچي وو کاپي کړې وې که نه کور خو ستاسو ټول سوی دی اوس چېرته پاتې کېږئ ځای میشته چا ځای درکړی دی که څنګه نو ځای خو دا ده چې دا کور خو جوتي ویني بالکل ختم شوی دی دلته خو زمونږ دا دی چې مثال په طور ټول رشته دار خلک دی ترونه دي مثال په طور پړوس کې پاتې کېږي لکه دا اوس زمونږ چې دغه کور کې تاسو رایې دا زمونږ د تر کور دی عرضي رایش مونږ په دغې باندې څه زنانه دغلته غورځول دی بیا کته لاندې بل تسخیم شي دی بل کور دی نو هغې ته یو د ساوري بیل دي بلکې داسې لکه ځای په ځای باندې تسخیم شوي داسې چې لکه مثال په طور زموږ ډېره لوی فیملي وه 50-60 کسان دي ماشومان او زنانه او ټول دا چې راجمع کړي نو په یو کور کې داسې چا سره راتلی هم نه شي داسې شړ کورونه خو دلته هم نه نو هغې کې داسې دی چې تسخیم دي خو لکه بېګا خو البته شپه داسې وه چې موږ ټولو په یو ځای زموږ د ثابت قوم او که زموږ سره د کلي چې څومره خلک راغلي یا زنانه زموږ کورونو ته راغلي زنانه او دغه دپاره غمدردۍ دپاره دا ټول قوم او زنانه او نارینه ټولو نارینه موږ سره دلته په دې غم کې شریک وو او د کلي زنانه چې څومره هغه زموږ د زنانو سره لکه په هغه کور کې نو موږ لا بېګا تشکیل نه دی کړی نن انشاءالله بیا ګورو چې کوم ځای ته تشکیل شو خلک خو دله ډېر راغی که نه دا ټول خلک ولاړ دی ټول به تا له په همدردۍ راغلي حقیقت دا دی چې چا هم دی واقعا څوک خبر شوی دی که څوک راغلی دی لیدلی دی که څوک نه راغلی چې تاسو کله راشئ تاسو ته پته لګي دا صرف په خولې ویل نه دي چې یاره 10 کمرې کور شوی تاسو چې راشئ کله دلته وګورئ تاسو ته پته لګي چې یاره څومره لویه واقعه ده اوس راته دا ووایه چې یاره داسې څوک راغلی دی دلته دې ځای ته چې په هغه ستا سترګې خوږې شي ډېر دې خوشحاله شي چې یاره دا سړی ماله راغی او زما ډېر خوشحاله کړه د سرکاري چارواکو کې چې دي چې زموږ د چکېسر اے سی صاحب بېګا را رسېدلی موږ ته هغه راغلی او ګرداور صاحب ورسره راغلی پټواریان راغلي وو سیچو صاحب راغلی وو پولیس ورسره وو او داسې بیا نور داسې څوک پکې نه دي اوس جدا پرشتر صاحب راغلی وو او ګاټان ورسره دو راغله غمرازۍ دپاره چې سیاسي خلک عبدالمولا راغلی بس عبدالمولا راغلی څه یې وکړل دلته چې راغی څه یې درته ووایي نو هغه خو دې موږ خو داسې دغه ونه کړه ځکه چې خبره اتره ورسره موږ ونه کړه ځکه چې موږ خو خپل ځانې خبرې مبرې هم نشو کولی دا وه چې هغه سیاسي سړی و راغلی سوال نشي کولی نه هغه راغلی نو داسې قوم خلکو ته وایي چې یاره دا په حکومتي سختو کې چې دی لکه داسې کور اوسئ دې قانوني چې شی تاسو ته نه میلاویږي که نه دوی ته قوم خلکو ته هم دا مطالبه وکړه چې یاره تاسو خامخا پاتې کېږئ سیاست کې هم پاتې کېږئ هر څه کې پاتې کېږئ زموږ دپاره زیات کوشش چې دی لکه مثال دا خو تاسو وینئ د لرګو آبادي کورونه دې ته څه مال نه راخېږي هغه نه د ځنګل مطالبه وکړه چې یاره تاسو مخکې پاتې کېږئ او ایم پی ایم این اے پاتې شي او بیا هم سیاست کې پاتې کېږئ د دې دپاره تاسو موږ سره د لکه مثال په طور رینجر صاحب سره ډیفو صاحب سره اے سی صاحب سره دې کې تاسو موږ سره څه لاس تعاون وکړئ هغه چې انشاءالله د دې به زه کوشش کوم نو داسې خاص څه دغه یې نه دی کړی اخر کې بس څه وایه څه ډول به غواړې پیغام به دې څه وي بس موږ خو اخر کې پیغام دا دی عامو کسانو ته چې د ټولو خلکو موږ شکریا ادا کوو نور څه چې شي دی خو د الله طرف نه شي دي حالات تاسو ولیدو او د الله نه به یې غواړو انشاءالله کیدای شي چې خدای پاک مال جان دا د الله په یو سکند کې ورکوي په یو سکند کې اخلي دا شی د الله په خزانو کې دی او کیدای شي چې خدای پاک یې راکړي بیا هم دا کورس موږ دغسې جوړ شي د الله نه د امید کې تاسو هم دعاګانې کوئ موږ هم دعاګانې کوو خپلو مشرانو ته علما ته زیات طور چې دی پورنډه چې څومره علما دي زموږ ذاکر مولوي صاحب چې څومره اسلام مولوي صاحب دي پرون کې چې چېرته زموږ د واره دی هلته هیله محصل کړل دی د پرون چې څومره طالبان څومره علما دي نو هغه ټول زموږ په دې غمرازۍ کې د سار نه بېرته چې موږ سره شریک یو او تر اوسه پورې موږ سره وو هغو ته موږ تاسو دعاګانې کوو انشاءالله الله پاک نور خیر راکړي الله دې نور خیر راکړي ډېره مهرباني قدرمنو کتونکو تاسو د دې خبرې اترې واورېدې او حالات هم تاسو کتل تقریبا 10 کمرې کور هغه مکمل ایره شوی دی او کور خو موږ صرف په کور جوړله خبره دا ده چې تقریبا 9 تولې پکې سونه لا تر دې ټایمه څه پته نه لګي څه وې دا روکه شوې ده هېڅ پته نه لګي چې څه شوه څه نه شوه هغې نه هټ کر 17,000 ریال چې ریال ځانه نن سبا ډېرې پیسې دي هغې نه ځانه پوره قیسه جوړېږي هغه پکې شوی دی ورسره خوا کې غوجل و هر څه چې دي مکمل چې څه وجو ټول شوي دي له پاسه 2 چته د لرګو هغه مکمل شوي دي دا چې به کوم ځای ولاړ یو دا هم لاندې کور دی الله دې ته خیر کړی دی دا د دې کلي خلکو د دې نږدې علاقو د لرې نه د دې خلکو ډېر لوی همت و چې بیا هم ځان را رسولی دی او الحمدلله دا خبره به زه ډېر په فخر وکړم چې زموږ خلکو کې ډېره لویه جذبه ده په بل سړي خفه کېږي په خپل ګاونډي په مسلمان خفه کېږي خلک خو راغی خو خلکو سره چېرته دومره وسایل دي پبلک سره دومره دغه چېرته خپل وس یې کړی دی د ده د وینا مطابق خاورې ویشتي دي هر څه یې کړي دي خو خبره بیا بې قابو وه او کور په خپلې مرضۍ شوی دی مکمل خاورې شوی دی اوس چې څه وو هغه خو شوي دي الله دا احسان و چې خلک بچ شوی دی اوس به زموږ د ټولو دغه یو مطالبه د دې ټولو خلکو دا مطالبه ده چې دا ډېر په ګرانه جوړېږي دا ځای نه دلته بیا خاص کر آباد دی ډېر په ګرانه جوړېږي یو ځل به زه د سیاسي خلکو ته ووایم تاسو هسې راشئ تاسو راغلي یئ وټونو له خو راغلي یئ کنه تاسو ته دا علاقه معلومه ده روډ تاسو ته معلوم دی چې د کومې کوالټۍ روډ دی په هغې خلک څنګه راځي د جیپ نه علاوه زما یقین نشته چې بل په هغې ګاډی راشي یا چېرته غټ ډنګ ډاکسني هغه به پرې راشي بل چې شی په هغې نه راځي دلته اوس چې دی دا کور جوړی نو د دې په یو 15 په دې پیسې لګي دا چې کوم جوړ شوی دی د دې ځکه دا ټول د ګټې نه جوړلی
نو ګټه خو دلته خپله وه څه همت او څه دغه ځای جوړ کړی خو اوس چې دی جوړې په دې ډېرې پیسې راځي او دلته مال را رسول چې دي که نه دا د ټولو نه ګرانه خبره ده دلته سیخ سیمټ رسول دا ډېر زیات ګران ځکه دا د غر اوچت سر دی او روډ شته دی نه نو زمونږ به د حکومت نه دا درخواست اپیل به او مونږ دا ویډیو مقصد هم دا دی چې یاره دا مونږ کیږو دې خلکو ته چې پته ولګي د دې نه علاوه د حکومت نه علاوه زما په فالورس کې یا چې څومره صاحب استطاعت خلک دی د چا وس کېږي امیر صاحب نمبر به هم درته منشن کړم د الله د رضا دپاره یو سخت وخت دی په ده باندې داسې حالات دي چې یاره ټول هر څه سوي دي او ماشومان هغه د بل چا په کور کې ناست دي نو که چا وس کېږي نو امیر صاحب سره ځان له رابطه وکړئ خپل چې څومره تاسو کولی شئ دوی سره په دې ټایم کې دغه وکړئ حکومت نه به زموږ دا درخواست چې یاره ولې نشته دی د خلکو دپاره په فنډ کې پیسې ولې نشته دی خاص کر انجینیر امیر مقام صاحب اوس اختیار دی در سره وزیر اعظم صاحب ستاسو په لاس کې دی ډاکټر عباد الله صاحب ته او شوکت یوسفزی صاحب شنګله ټوله ستا شنګله ده یوازې اخوا علاقه ستا شنګله نه ده صوبایي ګورنمنټ ستاسو سره په لاس کې دی د دې سړي سره اوس خامخا وکړئ څه نه څه وکړئ چې یاره دا حالت اوچت شي د دوی دا کور چې دی دا واپس څه نه څه سټیبل شي چې دا خپل ماشومان واپس خپل کور ته راولي دا به تر کومه دا خلک ساتي زه خو مطلب دا دی چې دا خلک به یو هفته صبر وکړي 2 هفتې به صبر وکړي نو بیا خو څوک د پردي ماشومان په خپل کور کې دا محدود کورونه دي لږ کورونه دي خلکو ځان له 2 او 3 کمرې ځای رابند کړی ځان یې پکې کېنولی نو دومره کډې څوک نشي برداشت کولی بهرحال مونږ خپل کوشش وکړو ویډیو مونږ تاسو ته کېښوده فیصله په تاسو د خپل کوربچ په الله ته اجازت ورکوي ګورئ همدم ټي وي د لوی الله په امان